بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د وفاق المدارس عربیه پاکستان د سالانه ضمني د امتحان دپاره به تاسو آنلاین ایڈمیشن د خپل ځان دپاره څنګه کوئ. یا که مثال کے طور پر تاسو د مدرسې محتمم یې یا ناظم صاحب یې او تاسو د خپلو طلبه او طالباتو لپاره د ضمني امتحان دپاره آنلاین فارم فل کول غواړئ، یعنې آنلاین داخله کول غواړئ، نو د هغې دپاره ترتیب څه دی؟ تاسو به آنلاین داخله طلبه او طالباتو لپاره څنګه کوئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو سره مکمل طریقه کار شیر کوم چې فیس به تاسو څنګه جمع کوئ، طلبه او طالباتو لپاره به ایډمیشن څنګه کوئ، او د هغې نه پس به وفاق المدارس ته تاسو کم فارمونه لیږئ. اکثر مدارس والا دا غلطي کوي چې لومبې خو هغوی له آنلاین د اپلای څه طریقه کار نه ورځي، ځکه چې سږ کال هم ډېرو طلبه او طالباتو ایډمیشن چې دی هغه مسترد شوي په دې وجې باندې چې زیاتره مدارسو ته آنلاین طریقه کار معلوم نه دي، طریقه ولې نه ورځي. او بله دا چې ډېرو طلبه او طالباتو هغه ایډمیشن چې هغه کینسل شوي هم و، د هغې غریبانانو هغه کال چې د هغه ضایع شو، او په دې وجه باندې بیا بعض مدارس طلبه او طالباتو خفګان شکار وو. نو تاسو په طلبه او طالباتو لپاره یا طلبه او طالبات په د خپل ځان لپاره اپلای څنګه کوي. لومبې خو دا خبره په خپل ذهن کې کېنوئ چې دا طریقه کار چې دی دا وفاق المدارس صرف د مدرسې د ناظمین حضراتو لپاره راایښتی چې ناظمین حضرات به طلبه او طالباتو لپاره اپلای کوي. که مثال کے طور پر یو طالب علم وي یا یو طالبه وي چې زه په خپله ځان اپلای کول غواړم، نو هغې لپاره بیا دا سیسټم دی چې تاسو به د خپلې مدرسې نه د خپل پروفایل پاسورډ اخلئ او د هغې په ترو باندې بیا تاسو ځان نه ایډمیشن کولی شئ. نو اوس په تاسو ته زه مکمل طریقه کار ښایم چې تاسو به خپل ځان دپاره اپلای څنګه کوئ. د هغې دپاره طریقه کار دی چې تاسو به په موبایل کې یا په کمپیوټر کې یا په لیپټاپ کې په ګوګل کې به تاسو لیکئ وفاق المدارس. چې کله تاسو وفاق المدارس ولیکئ نو د هغې نه پس به تاسو سره وفاق المدارس دا ویب سایټ راشي. یا بله طریقه کار هم دا دی که مثال کے طور پر تاسو اپلای کول غواړئ، د هغې لپاره دا طریقه کار دی چې تاسو به په ګوګل کې ولیکئ امیر خان حقانی سټوډیو. چې کله تاسو امیر خان حقانی سټوډیو سرچ کړئ، د هغې نه پس به بیا تاسو دا چلو کې چې په دې لومبې ویب سایټ په لینک باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به داسې قسمه یو ویب سایټ چې هغه به په سکرین باندې راشي. د دې ویب سایټ په ذریعه باندې تاسو کوئی کولنسي مثال کے طور پر جوړول غواړئ، د هغې معلومات حاصلولی شئ، یا مثال کے طور پر د وفاق المدارس ریزلټ معلومول غواړئ، یا د وفاق المدارس آنلاین اپلای کول غواړئ، یا د جامع حقانیه مدرسه کې آنلاین اپلای کول غواړئ، نو ټول معلومات تاسو د دې ویب سایټ په ترو باندې هم حاصلولی شئ. صحیح شو؟ یا که مثال کے طور پر تاسو نور څه معلومات اخیستل غواړئ، دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ، دلته ایمیل ولیکئ او دلته میسج ولیکئ، موږ ته به ایمیل راشي، تاسو بیا موږ د هغې جواب درکوو. اوس موږ راځو خپل ټاپک ته چې تاسو به د وفاق المدارس آنلاین اپلای څنګه کوئ. د هغې نه لومبې لیکلي هوم، بیا لیکلي آنلاین اپلای، بیا لیکلی دی وفاق آنلاین اپلای. د وفاق آنلاین اپلای په دې لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ، د هغې نه پس به تاسو سره بل پیج داسې کولو شي. دې کې به موږ راشو، دلته دی لیکلي مدارس لاګین. مدارس لاګین په دې لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو مدارس په دې لینک باندې کلیک کړئ، یعنې مدارس لاګین په دې لینک باندې چې کله تاسو کلیک کړئ که نه، تاسو سره بیا د وفاق المدارس نوی پیج چې دی هغه بیا تاسو سره کولو شي.
چې کله تاسو سره داسې پیج کولو شي دې ته ویل کېږي مدارس لاګین پروفایل. د دې پروفایل په ذریعه باندې یعنی کله چې تاسو دلته الحاق نمبر ولیکئ او خفیه کوډ کې د هغې پاسورډ ولیکئ او بیا تاسو لاګین باندې کلیک کړئ دې ته ویل کېږي مدارس لاګین پروفایل. د دې پروفایل په ذریعه باندې تاسو بیا طلباو دپاره آنلاین اپلای کولی شئ، که هغه د حفظ وي، که هغه د کتابونو وي، که هغه د بنات وي، که هغه د بنین وي. د دې په ذریعه باندې تاسو ریزلټ هم معلومولی شئ، وفاق المدارس ته ایمیل هم کولی شئ. اوس مثال کے طور پر تاسو به دا پروفایل څنګه کولاوئ. چې کله تاسو دلته د خپل مدرسې الحاق نمبر ولیکئ، د الحاق نمبر نه پس دوباره په د خفیه کوډ کې بیا تاسو د الحاق نمبر دوباره ولیکئ. خفیه کوډ نه مراد پاسورډ دی، یعنی تاسو به دلته خپل پاسورډ لیکئ. ٹھیک شو؟ چې کله تاسو پاسورډ او الحاق نمبر ولیکئ د هغې نه پس په لاګین باندې به تاسو کلیک کړئ، نو ستاسو پروفایل چې هغه به کولاو شي. چې کله تاسو آی ډي او پاسورډ یعنی الحاق نمبر او پاسورډ ولیکئ لاګین باندې کلیک بیا به تاسو سره داسې نوی پیج کولاو شي، دې ته ویل کېږي ډیش بورډ. صحیح شو؟ بیا به لاندې راشئ دې لیکلي مدارس نتایج کتب، بیا لیکلي ضمني آنلاین داخله درجه حفظ 1447 هجری، بیا لیکلي تجدید الحاق پام، بیا لیکلي مدارس نتایج حفظ، بیا لیکلي ضمني آنلاین داخله درجه کتب 1447 هجری، ترک الحاق پام، نظرثان نتائج رجسٹریشن ثانوی عام مسائل اول درجه اولا اور رسید داخلہ فیس مدارس رول نمبر سلپ. اوس مثال کے طور پر موږ ضمني آنلاین داخله کول غواړو، نو هغې لپاره طریقه کار دا دی چې په دې ضمني آنلاین داخله درجه کتب 1447 هجری په دې لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. چې مثال کے طور پر کله تاسو په دې 4 نمبر یعنی لینک باندې کلیک کړئ نو د هغې نه پس به تاسو سره نوی پیج چې د هغه به کولاو شي. چې کله تاسو سره نوی پیج کولاو شي په هغې نوی پیج کې به بیا تاسو د بنین لپاره داخله کولی شئ، د بنات لپاره هم د هغې لپاره داخله کولی شئ. چې مثال کے طور پر تاسو بنین لپاره داخله اخیستل غواړئ یا بنات لپاره داخله اخیستل غواړئ، د هغې طریقه کار دواړو یو شانتې دي، صرف فرق رجسټریشن نمبر دی. صحیح شو؟ اوس مثال کے طور پر زه چې کله په دې لینک کلیک کوم د هغې نه پس تاسو سره به داسې قسمه شرایط هدایت په سکرین باندې راشي. دې لیکلي چې ضمني امتحان के दाखिले 10 शव्वाल المکرم 1447 هجری تک وصول کیے जाएंगे. مطلب دا دی کہ ضمني امتحان د تاسو طلباء او طالباتو لپاره داخله لګي نو د هغې د 29 مارچ 2026 تک تاسو آنلاین اپلای کولی شئ. د هغې نه پس بیا داخلې چې د هغه به بندېږي. اوس ضمني امتحان دپاره به آنلاین داخله چې دی هغه به قابل قبول وي، د پام په ذریعه باندې تاسو داخله نشئ لیکلی. پخوا به دا طریقه کار چې پام به دې ډک کړو، هغې کې به دې ورسره شناختی کارډ پکچر ولګو، تصویر به دې ولګو او د سند پکچر به دې ورسره ټچ کړو، نوې درجې لپاره به تا ایډمیشن کولی شو. هغه سیسټم ختم شوی دی، اوس به صرف آنلاین اپلای کوئ او چې آنلاین اپلای وکړئ هغې نه پس به چالان پام اب ڈاؤنلوڈ کی اور بینک رسید بہت سر سٹیپل کی وفاق المدارس تربیہ لے گی. ہاں دائی نے پس دے لکھلی ضمنی امتحان جو آن لائن داخلے کیا جائے ان کی قلمی فہرست خاص سے لکھی گئی بھی دفتر وفاق کو بھیجنا لازم ہے. مطلب داری چکلے تاس آن لائن اپلائیو کے نائی سر بیو فارم پر سکرین باندې راشي ته قلمی فهرست اب ډاونلوډ کړئ. چې کوم آنلاین اپلای تاسو طلباء او طالباتو لپاره کړی هغه تاسو په هغې فارم کې هم لیکئ. یاره موږ مثال کے طور پر عامه کې دومره طلباء لپاره اپلای کړی، د هر طالب علم ډیټا به تاسو لیکئ او دغه شانتې د هر بنات او بنین دغه شانتې یو کلمې فهرست به تاسو کمپلیټ کړئ او به لیکئ. او دا نه پس چالان پام او بینک رسید او دا ټول چې دا به پام سره سټیپل کې او دا به بیا د وفاق المدارس په ایډرس باندې را لګي. په هر حال دا هدایت تاسو په خپل هم کتلی شئ، خو دا اوس ټول هدایت زه تاسو سره بیانوم نو بیا په ټایم ډېر زیات لګي. صرف به هر حال یو څو مختصر هدایت بیانوم چې کوم طلباء غایب شوي دي په سالانه امتحان کې هغه په ضمني امتحان کې شرکت کولی شي، یا چا پیپر کلادب شوي هغه هم ضمني ورکولی شي، او چې کوم راسب دي پیل دي
یعنی 240 نه کمی نمبر حاصل کړي هغه طالبات ضمني دپاره بیا اپلای نشي کولی، یعنی ضمني امتحان نشي ورکولی. اوس به هر حال دا زه کلوز کومه ختموم یې. صحیح شو. داینه پس دی لیکلی ضمنی آنلاین داخله درجه کتب سال 1447 هجری به مطابق 2026. صحیح شو. لمبی دی بنین، بیا لیکلی بنات، بیا لیکلی سالانه، بیا لیکلی ضمنی. اوس مثال کے طور پر تاسو بنین د پاره اپلای کول غواړئ نو دلته به تاسو په دې بنین په دې لینک باندې کلیک کړئ. که مثال کے طور پر تاسو بنات د پاره اپلای کول غواړئ بیا به تاسو دلته د بنات په دې لینک باندې به کلیک کوئ. صحیح شو. او ضمنی چې هغه اتوماتیک دلته سلیکټ شوی دی. داینه پس لیکلی داخله کے لیے درجے کا انتخاب کریں. دلته به تاسو د درجې انتخاب کوئ. مثال کے طور پر تاسو د عامه طلباء لپاره اپلای کول غواړئ دلته به تاسو عامه درجه سلیکټ کړئ. که خاصه سال اول لپاره اپلای کول غواړئ تاسو به دلته خاصه سال اول سلیکټ کړئ، او که دا شانتي خاصه سال دوم دلته به خاصه سال دوم سلیکټ کړئ. په هر حال د دې طالب علم د بار به تاسو یو درجه منتخب کړئ. داینه پس دلته لیکلی رقم تسجیل یعنی رجسټریشن نمبر، دلته به تاسو طالب علم رجسټریشن نمبر چې هغه به ولیکئ. صحیح شو. ان دا طالب علم رجسټریشن نمبر دلته مولوی په دلته لیکلی چې دا طالب علم پیل دی د ضمني د پاره اپلای نشي کولی. اوس د بل طالب علم رجسټریشن نمبر لیکم دا هغه ریکارډ به ما سره په سکرین راشي ځکه چې چا 240 نمبرونه کمی نمبر حاصل کړي وي، یعنی 240 نه کمی وي، دغه طلبات ضمني امتحان لپاره اپلای نشي کولی. چې کوم طلبا 240 نمبر اغستی وي هغه دوباره ضمني ورکول غواړي هغه ضمني امتحان لپاره اپلای کولی شي. اوس به هر حال زه د بل طالب علم هغه رجسټریشن نمبر لیکم صرف ستاسو د پوهې لپاره چې تاسو به طلبا او طالباتو لپاره اپلای څنګه کوئ. اوس دا بل طالب علم ډیټا زه دلته لیکم نو دا طالب علم چې د نمبر ډېرې اغستی دی پاس دی، مثال کے طور پر جهید جدن راغلی دی، اوس دې دوباره ضمني لپاره اپلای کول غواړي نو دې ورکولی شي. چې کله تاسو دلته رجسټریشن نمبر ولیکئ بیا به کوئ طالب علم باندې کلیک کړئ په لینک یعنی نیکسټ پیج یعنی بل پیج به تاسو سره داسې په سکرین باندې راشي. دا طالب علم نوم دی او والد صاحب نوم او ډیټ آف برث دا ټول هر څه ستاسو سره په سکرین باندې راغلی. دا یعنی د هغه رول نمبر درجه عامه بنین او 410 نمبر هغه په راتلونکي امتحان کې اغستلو جهید جدن هغه پوزیشن راغلی دی. اوس دا طالب علم چې زه آنلاین یعنی اپلای کول غواړم ضمني کې دوباره زه امتحان ورکول غواړم نو چې کله تاسو دې طالب علم رجسټریشن نمبر ولیکئ کاغار سوپی داینه پس لاندې لیکلی دی داخله محفوظ کرے نو تاسو بیا په داخله محفوظ کرے باندې کلیک کې نو دې طالب علم هغه ډیټا چې دا هغه محفوظ شي یعنی د داخله چې دا هغه به کنفرم شي د داخله به وفاق المدارس ته ترانسفر شي. داینه پس مثال کے طور پر مونږ لاندې را شو دا وګوره دې لیکلی دی دغه طالب علم هغه داخله چې دا هغه دلته وشوله کمپلیټ شوله. په دې طریقې سره د هر طالب علم لپاره تاسو په دې طریقه کار سره اپلای کولی شئ. هغه د عامه درجه طالب علم کو خاصه وي هغه هر درجه وي د هر درجه طلباء لپاره تاسو په دې طریقې سره هغه اپلای کولی شئ. بس ساده طریقه کار دا دی چې صرف درجه به ولا سلیکټ کړئ داینه پس رجسټریشن نمبر ورکړئ او داخله محفوظ کر باندې کلیک کړئ نو اتوماتیکلی دا داخله به وفاق المدارس ته چې هغه به ترانسفر شي. داینه پس کو مثال کے طور پر وګورو تاسو بل درجه سلیکټ کړئ هغه اریا وي نو تاسو دلته سلیکټ کولی شئ. اوس کو مثال کے طور بنات لپاره داخله کول غواړئ نو دلته تاسو بنات په لینک باندې کلیک کړئ. کله تاسو بنات په لینک باندې کلیک کړئ داینه پس په تاسو د دې بنات یعنی جنې لپاره درجه منتخب کړئ هغه اریا درجه وي. چې کله تاسو درجه منتخب کړئ داینه پس بیا رقم التسجیل یعنی رجسټریشن نمبر به تاسو دلته ولیکئ. چې کله تاسو رجسټریشن نمبر ولیکئ داینه پس په دغه جنې داخله چې هغه وفاق المدارس ته اتوماتیک ترانسفر شي ان دای جنې اډمیشن چې هغه کنفرم شي. په دې طریقه کار سره تاسو بنین د لپاره هم اپلای کولی شئ او د بنات لپاره هم اپلای کولی شئ. اوس راځو موږ اهم ټاپک طرف ته چې کله تاسو بنات لپاره او بنین طلباء او طالبات لپاره اپلای وکړئ نو د هغې نه پس بیا تاسو وفاق المدارس ته کم پامونه لګئ.
که مونږ تاسو ګورو دې لیکلي یو لیکلي پیس ثبوت ټچ کرے بیا لیکلي داخله کی درجوار مکمل فهرست بیا لیکلي داخل کی تاریخ وار فهرست بیا لیکلي چالان پام برای وصول فیس مکمل چالان پام برای وصول فیس تاریخ وار او قلم فهرست لومبه خدا چې کله تاسو مثال کے طور پر د ټولو طلبه او طالباتو لپاره اپلای وکړئ د بنات او بنین لپاره دای نه پس تاسو مکمل چالان پام معلوم کړئ چې د دې طلبه او طالباتو مکمل فیس مونږ سره څومره جوړ شو مکمل فیس پتا سو معلوم کې صحیح شو مکمل فیس معلوم کا هغه فیس پتا سو په بانک کې جمع کوي د وفاق المدارس چې کوم برانچونه دي په یو برانچ کې آی فیس جمع کول شي هغه میزان بانک کې جمع کوي هغه الایټ بانک یونایټډ کاریو بانک اوس مثال کے طور پر چې څومره طلبه او طالبات لپاره تاسو اپلای وکړي او دا غیر ریکارډ معلومول غواړي چې دومره طلبه لپاره موږ امید لپاره اپلای وکړه خاصه لپاره وغیرہ نو ای طریقه کار دی چې تاسو بدلتا چالان پام برای وصول فیس مکمل په دې لینک باندې تاسو کلیک کړئ چې کله تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ لیکل چالان پام برای وصول فیس مکمل حاصل کړئ بیا تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره په سکرین باندې چالان پام دا شو شي یعنی په سکرین باندې براشي اوس مثال په تور پر موږ یو طالب علم د لپاره اپلای کړی تعداد هم دلته سره خي او داغه میزان مطلب دا چې ټوټل یو کس چې څومره تعداد شو او داغه فیس هم په سکرین باندې مخامخ خي چې 560 روپے د دې طالب علم د عامه درجه فیس دی چې څومره طلبه لپاره تاسو اپلای کړئ هغه د عامه کو ارسوي کو هغه عالیه پوروي ټول طلبه تعداد هم په سکرین شي او فیس په هم راشي بیا به تاسو دا پام چې دا به پرنٹ کې دلته به تاسو خپل مدرسې هغه مهر په لګوي مهر ته لګو مهر نه مهر خو په نه دی ورکړي او صرف تاسو بدلتا تاریخ ولیکئ او وفاق المدارس پر ایڈریس باندې بیا را لګئ اوس بانک کې به تاسو پیسې جمع څنګه جمع کوئ چې کله تاسو دا چالان فارم ډاونلوډ کې نه کې تاسو سره دا لیکلي دی نظام بانک اکاؤنٹ نمبر هم درکړی یونایټډ بانک ایم سی بی بانک الایټ بانک دا د وفاق المدارس بانک اکاؤنٹ نمبر دی تو مثال کے طور پر میزان بینک پیسې جمع کول غواړي مخامخ میزان بینک هغه اکاؤنٹ نمبر تاسو ته لیکلی دی میزان بینک ته ولاړ شئ هلته به تاسو په دې اکاؤنٹ باندې پیسې جمع کړئ د وفاق المدارس په نوم باندې بیا به دا رسید چې دی دا به تاسو دینا پکچر وباسئ او دا به تاسو د دې مدارس لاګین پروفایل په ذریعه به هم اپلوډ کړئ او طریقه کار به راته هم ښایم چې تاسو به رسید څنګه اپلوډ کوئ چې کله تاسو فیس جمع کړئ او بینک نه تاسو ته کوم رسید ملاو شي نو دا احتیاط کوئ چې نه احتیاطاً یو پکچر والے موبایل کې ځان سره وساتئ چې تاسو سره سبا کم از کم ثبوت موجود وي یا هغې نه فوټوسټیټ وباسئ چې یو رسید تاسو سره پروت وي د ثبوت په طور باندې اوس مثال کے طور پر تاسو چې کله پیسې جمع کړئ نو د هغې نه پس به تاسو وفاق المدارس ته هغه رسید څنګه اپلوډ کوئ ٹھیک شو رسید طریقه کار دتا هم خایم بیا به چوک د لیکل پیس او ټیش کړي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ کله تاسو پیسې جمع کړئ صحیح شو او دا یا رسید نه تاسو سکرین شاټ والے چې کله تاسو پیس ثبوت ټیچ کړئ باندې کلیک کړئ دا نه پس بیا تاسو سره هغه بل پیج چې هغه د سپیس سکرین باندې راشي چې کله تاسو سره د سپیس سکرین باندې راشي نو بیا تاسو دا رسید چې دا انلاین اپلوډ کوئ انلاین به هم اپلوډ کوئ او وفاق المدارس باندې ایڈریس باندې به هم لګئ پامونو سره دا ویني تاسو سره به د بانک یو څو آپشن راشي کو مثال کے طور پر میزان بانک تاسو پیسې جمع کړئ میزان بانک سلیکټ کړئ الایټ بانک مو جمع کړئ الایټ بانک دلته سلیکټ کړئ به لیکلی بانک سلپ نمبر ټرانزیکشن آئی ڈی نمبر منی آرڈر نمبر کا انتراج کړئ دلته تاسو د بانک سلپ نمبر ولیکئ بانک کې چې تاسو ته کم ډیپوزټ فارم ملاویږي یعنی د کم رسید په ذریعه چې تاسو پیسې جمع کوئ ته بانک سلپ نمبر وایي صحیح شو ناغی باندې بر لیکلی سلپ نمبر هغه سلپ نمبر بدل تاسو لیکئ بے لیکلی جتنی رقم بینک منی آرڈر میں جمع کروائی ہے درج کرے ټوټل چې تاسو طلبه او طالبات لپاره څومره فی جمع کړی کنه ابا مکمل فیس تاسو دلته ولیکئ چې کله تاسو مکمل فیس ولیکئ دای نه پس لاندې لیکلی رقم جمع کرنے کی تاریخ درج کرے او بیا چې تاسو په کوم ورځ باندې هغه پیسې جمع کړي دا ورځ هغه تاریخ په هم ولیکئ صحیح شو
او که مثال के तौर 8 मार्च باندې تاسو پیسې جمع کړئ یا 10 مارچ په یو تاریخ په تاسو دلته ولیکئ ویل کلی फीस जमा कराने का मकसद लिखे फीस तاسو د سره لپاره जमा کړئ बस मुख्तसर जुमलों के फीस हमने इसलिए जमा किया कि तलबा तलिबात ज़िमनी इम्तिहान में शिरकत करना चाहते हैं 10 यो जुमला मुख्तसर लिखे अब बाकी सास मर्जी लिखे हो मुख्तसर यो जुमलो लिखे ये लिख लिए फीस सबूत का इंतखाब करें बेता सो पदे लिंक पाने में क्लिक के सही शो चकलेता सो पदे लिंक पाने क्लिक के दिल बता सो ब्या द बैंक अगर सीट चीज़ें अगबा अपलोड करें मिसाल के तौर पर दे ज़बान माँ क्लिक करो चकले पदे ज़ेता सो क्लिक के तासो बदलता यो ऑप्शन राशि मिसाल के तौर पर तासो बैंक रसीद दी तासो पदे रसीद माने क्लिक के आई न पास ओपन माने क्लिक के तासो बदा रसीद स्क्रीन राशि ब्या कावेब महफूज करे माने क्लिक के नो दा रसीद की दा ऑटोमेटिकली विफाक मदारिस ता ट्रांसफर शी और दा वसासो दलता ऐड शी په دې طریقې سره تاسو بانک رسید چې هغه آنلاین اپلوډ کولای شئ دا نه پس واپس زم بیا کو سره شو خپل هغه پلی طرف ته اوس دا خبره په ذهن کې کېنوي چې کله تاسو فیس ثبوت یعنی فیس رسید آنلاین اپلوډ کړئ نو دا پنځه پامونه چې دا به تاسو ډاونلوډ کوئ چې کله تاسو طلباء او طالبات لپاره اپلای کوئ هغه بنین یا کو بنات وي لومبه دا داخله کی درجوار مکمل فهرست دا به هم ډاونلوډ کوئ داخله کی تاریخوار فهرست دا به هم ډاونلوډ کوئ اوس مثال کے طور پر داخله کی درجوار فهرست باندې کلیک کوم چې کله تاسو په دې باندې کلیک کې دلته بنین ریکارډ هم معلومول شي بنات یعنی د دې دا مطلب چې تاسو څومره د بنین د پاره اپلای کړل او څومره بنات د پاره اپلای کړل دلته تاسو صرف تعداد خي چې دومره مثال کے طور پر عامه کې تاسو دومره بنین د پاره اپلای کړی دا او په خاصه کې تاسو دومره د بنین د پاره اپلای کړی دا یو فهرست دی مثال के तौर पर मामा सेलेक्ट आई न पस फहरिस्त हासिल करे बाने ज क्लिक कोम न माते په स्क्रीन باندې راشي چې تاسو د امي درجه کې دومره طلباء لپاره اپلای کړی دا د دې په ذریعہ باندې تاسو صرف د طلباء د درجه هغه لیست معلومول شي تعداد معلومول شي چې په پلاني درجه کې تاسو دومره طلباء لپاره هغه اپلای چې دا هغه کړی دا صحیح شو اوس مثال के तौर पर تاسو کوی لپاره ز په امي په لینک باندې کلیک کړئ چې کله امي په لینک باندې تاسو کلیک کې بیا یې لاندې لیکلي فهرست حاصل کړئ بیا پر فهرست حاصل کړئ باندې کلیک کې نو ګورم سره په سکرین باندې راشي چې موږ څومره طلباء لپاره اپلای کړی دا د دې لیکلي اډمیشن ریپورت صحیح شو دینه د یو طالب علم لپاره موږ اپلای کړی دا غو رجسټریشن نمبر براشي داغه نوم براشي د پلان نوم براشي صحیح شو بیا به هم تاسو دا پام ډاونلوډ کوئ ٹھیک تا چې کله دا پام تاسو ډاونلوډ کې داینه پس په مدرسې ناظم دې په یا محتمم دې خپل سیګنیچر وکړي صحیح شو او داینه پس دا پنځه پامونه چې دا چې کله تاسو ټول ډاونلوډ کړئ دا به وفاق المدارس ته لګي او د سره بانک دا رسید چې دا به سره سټیپل کوي आईना पास को मंगू गोरी दे लिखली दाखिला की तारीखवार फहरिस्त د دې په ذریعہ تاسو معلومول شي چې یاره د بنین د پاره تاسو چې کم درجه دي مثال के तौर पर عامه چې کومه درجه بنین د پاره تاسو چې کوم اډمیشن اغستو کم تاریخ نه اغستو ابتدایي تاریخ لیکه او آخري تاریخ لیکه چې هغه ریکارډ تاسو پر سکرین باندې راشي د دې په ذریعہ صرف تاسو هغه تاریخ معلومول شي صحیح شو خدا ذهن کې کینې چې دا فارم به هم تاسو ډاونلوډ کوئ ټیک تا او چې صرف دومره چې تاسو ته پته وي چېرې آخري تاریخ پر تاسو دومره طلباء لپاره اپلای کړی ده بیا فهرست حاصل کړئ باندې کلیک کې نو تاسو سره به هغه ریکارډ چې په سکرین باندې راشي دې ته ویل کې اډمیشن ریپورټ بای ډیټ صحیح شو مطلب دا چې څومره طلباء لپاره تاسو اپلای کړی هغه تاریخ په سکرین باندې راشي تاسو ته صرف داینه پس دا پام به هم چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دا به هم د خپل مدرسې نه تصدیق کوي مطلب دا چې ناظم سے په دې باندې دستخط کوي داینه پس لیکل چالان پام برای وصول فیس مکمل په دې باندې تاسو کلیک کړئ بیا په دې لینک باندې کلیک کړئ نو مکمل ډیټا به تاسو په سکرین باندې راشي صحیح شو د ټولو طلباء او طالباتو د هر درجه ډیټا به لیکلي کا بنات وي کا بنین وي صحیح ده
او دا چې څومره مکمل فیس دا به تاسو په بینک کې جمع کوئ څنګه چې په شروع کې ما تاسو ته وویل او دلته تاسو سره بینک اکاونټ نمبر هم شو کړی دی بس په یو بینک کې به تاسو د دې پیسې جمع کوئ دا نه پس کوم راشي د لیکلي چالان پام برای وصولي فیس تاریخ وار اوس مثال کې تور پر ټول طلباتو لپاره تاسو اپلای کړی دی ریکارډ تاسو سره خچر په کوم د ورځ باندې تاسو طلباتو لپاره اپلای کړو دای پیسې تاسو جمع کړی نو آی ریکارډ هم سره خیا په هر حال دا چالان پام او دا مکمل چالان پام دا دوه پامونه یو شانتي دي کومه فرق پکې نشته صحیح شو یعنی دا چالان پام برای وصول فیس مکمل او چالان پام برای وصول فیس تاریخ وار دا دوه یو شیز دی بس ٹھیک شو به لیکل عین پس اهم چیز دا دی چې قلمي فهرست په دې قلمي فهرست چې داخلي چې کوم یلو نشان ورکړي په دې لینک باندې چې کله تاسو کلیک کې نو دا ډېر اهم دی د توی قلمي لیست چې کله تاسو طلبه او طالبات لپاره آنلاین اپلای وکړئ او کو بنات یا کو بنی وي د هرې درجه د طلبه او طالباتو هغه ډیټا به دوباره تاسو دلته لیکئ مثال کې د پر لیکلي شمار دلته به تاسو ایکو لیکئ بیا به د وړاندې طالب علم د لپاره رجسټریشن نمبر ولیکئ بیا به تاسو دلته مخامخ د هغه نوم لیکئ د پلان ضلع فیس څومره جمع کړی دی بیا به دلته د ګوډ نشان کې ښه طریقه کار دا دی چې تاسو وړاندې د متوسطي طلبه داخلي ولیکئ بیا د عامې بیا خاصه سال اول بیا خاصه سال دوم دسې په ترتیب سره ولیکئ صحیح شو او دلته چې لیکلي فهرست داخله درجه دلته به تاسو ولیکئ مثال کے طور پر 2016 ولیکئ یا مثال کے طور پر دلته لومبۍ متوسطه ولیکئ صحیح شو یا عامه ولیکئ یا خاصه ولیکئ چې کومې درجې لپاره تاسو اپلای کړی وي او دلته سال 2026 په ولیکئ او دلته به مدرسې الحاق نمبر ولیکئ او د خپل مدرسې مکمل پته ولیکئ چې کله دا تاسو مکمل کړئ نه پس په ناظم صاحب د خپل سیګنیچر کې یا محتمم صاحب صحیح شو ناظم صاحب هم سیګنیچر کوي محتمم صاحب هم کوي او محتمم نه کې صرف ناظم دی کې مدرسې مهر په لګي چې کله تاسو د پام پیل کې داینه پس دا 15 پامونه دا یاد وساتئ داخله کی درجوار مکمل فهرست دا پام به ډاونلوډ کې داخله کی تاریخ وار فهرست دا پام به هم ډاونلوډ کې چالان پام برای وصول فیس مکمل دا پام به هم ډاونلوډ کې چالان پام برای وصول فیس تاریخ وار دا پام به هم ډاونلوډ کې او قلمي فهرست دا پام به هم ډاونلوډ کوئ دا 15 پامونه چې کله تاسو ډاونلوډ کې د خپل مدرسې نه با ناظم سے په دې باندې سیګنیچر وکړي او دا نه پس د بانک کې چې تاسو کوم پیسې جمع کړې دي هغه بانک اوریجنل رسید به تاسو د 15 پامونو سره سټیپل کې او د وفاق المدارس په ایډرس باندې به ولېږئ چې کله تاسو د وفاق المدارس په ایډرس ولېږئ نو تاسو آنلاین داخله الریډي شوی دي او د ریکارډ شو کولو لپاره به تاسو لازمي وفاق المدارس ته لېږئ او د بانک رسید سلپ چې د ځان سره احتیاطاً داینه په موبایل باندې پکچر وباسه ځان سره وساته په موبایل کې یا داینه فوټوسټیټ وباسه د ثبوت په تور ځان سره کې چې سبا اډمیشن کې سم مسلې چې تاسو ثبوت پروت وي اوس مثال کې تور پر تاسو دا غواړئ چې طلبه او طالبات لپاره تاسو اډمیشن کو او هغه داخله کینسل کول غواړئ مطلب دا چې تاسو وایي چې موږ دا داخله کینسل کو نو تاسو به د یو طالب علم داخله څنګه کینسل کوئ مثال کې تور پر دې طالب علم داخله غوښتل ضمني امتحان د پاره او ځدې طالب علم داخله تاسو کینسل کول غواړئ د لیکلي داخله خارج په دې لینک باندې کلیک کړئ اوس تاسو توی چې دې طالب علم داخله تاسو اولې کینسل کول غواړئ वही चिकिया आप मोहम्मद रियाज वल्द अहमद जान का दाखिला खारिज करना चाहते अगर हाँ तो वजह तहरीर करें और दाखिला खारिज के बटन पर क्लिक करें मतलब दारी चदलता यो मुख्तसरूली के चेहरा दा तालिब इल्म چې دې ضمني امتحان ولې نه ورکول غواړي تاسو ول داخله وکړه اوس دې امتحان نه ورکول غواړي د خپل داخله کینسل کول غواړي نو هغه پر طریقه کار سره چې کله داخله خارج باندې کلیک کې بیا تاسو سره داسې اپشن نشي دلته مختصرولي کې ये तालिब इल्म ضمن امتحان नहीं देना चाहते बस دا مختصر جمله ولیکئ یا کو سو وجه هغه وجه ولا بیان کې چې کله تاسو هغه وجه ولیکئ دا نه پس لیکلي داخله خارج باندې بکلیک کې نو دې طالب علم هغه ضمني داخله چې هغه به کینسل شي په دې طریقې سره تاسو طالب علم هغه داخله چې هم یعنی کینسل کول شي دا یو سیمپل طریقه کار دی آسان طریقه کار دی چې صرف تاسو به داخله خارج په لینک لیکئ
په دلته به مختصر هغه وجه بیان کې او بیا به دلته داخله خارج باندې کلیک کې د دې طالب علم هغه داخله چې هغه به کینسل شي. نو په دې طریقې سره تاسو هغه داخله کینسل کول شي که یو طالب علم ضمني امتحان نه ورکول غواړي. صحیح شو؟ لکه څنګه چې موږ ولیکه یہ طالب علم ضمني امتحان نہیں دینا چاہتے دای نه پس خارج باندې کلیک کې نو ګوره تاسو یې په سکرین باندې براشي د دې طالب علم هغه ریکارډ چې دا هغه ختم شي نه داخله چې دا هغه کینسل شو. نو په دې طریقې سره هم تاسو طلبه او طالبات لپاره داخله چې دا هغه کینسل کول شي. اوس مثال کے طور پر چې کله تاسو طلبه او طالبات لپاره اپلای وکړئ په دې طریقې سره نو دا خبره بیا زه تاسو ته دوهراوهم چې تاسو به د بینک رسید او دا 15 پامونه به ډاونلوډ کړئ او دې سره به د بینک رسید سټیپل کې وفاق المدارس ته به ولګئ. نو په دې طریقې سره تاسو د وفاق المدارس د ضمني انلاین طلبه او طالبات لپاره اپلای کولی شئ. دا یاد وساتئ 29 مارچ نه مخکې به تاسو طلبه او طالبات لپاره اپلای کوئ او د عین پس په تاسو وفاق المدارس ته دا فارم لازمي لیکئ. په دې طریقې سره تاسو طلبه او طالبات لپاره هغه انلاین اپلای چې دا کولی شئ. طلبه او طالبات په خپل اپلای کول غواړي نو یې په دا سیستم چې تاسو به خپل مدرسې نه پاسورډ اخلي دا نه پس تاسو په خپل هم ځان لپاره اپلای کولی شئ. والسلام.